مخکې یوه نطخان د سردار کونین عقاید و جهان فخر کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی پشان کے سو فرمیل ایج ټیم مته یوه خبره ذهن ته راغله چې کاش چې محبت هم زده کړی وای. زه په خوله ډېرې چیغې وایم د محبت، خو د محبت چې کوم اصل مفهوم دی یا کومې تقاضې دي هغې نه زه خبر نه یم. یورور د شام په جنګ کې حضرت سیدنا زرار بن ازور رضی الله تعالی عنه دا یو عظیم جرنیل دی په حضرات صحابه کرام کې. یو خدا چې باید سړی د خپل تاریخ نه خبر وي، دا ډېره ضروري خبره ده. دا نه چې زه کله عالم شم بیا به زه اینه بعد تاریخ قسم بیا به کتابونه قسم، کم از کم دا یو یوه ذاتي مشوره ده چې په دې کې به علمای کرام څومره مسره اتفاق وکړي، خو د خپل درس نظامي سره سره یو مختصر کتاب د اسلاف تاریخ چې زه د خپل مشرونو د تاریخ نه یو اندازه خبر یم، دا په د خشیه کې وسره یو څو وخت کتل دا زموږ په فکر لازم دي. مثلا د مطالعې نه فارغ شوې بیخي په آخري وخت کې چې نه را په بل کتاب د اثار نه غورځي، زون سره د خپل استوزونې په مشوره د یو کتاب پیدا کړی دی چې کله آخري څوملې د خپل اسلاف یوه مختصره واقعه وکړه، بیا د خیبین خوندور وي، په خیب کې به د بهترین ملاقاتونه کیږي او بیا به الله تبارک وتعالی د ښایسته زندګۍ د تېرولو توفیق هغې ته نصیب کوي. نو زرار بن ازور رضی الله تعالی عنه دا یو داسې صحابي و، دا ټولو علماو ته پته ده چې کله به د کفر سره مقابله شروع شوه نو ده به بیا که تاسې خیال وي چې سړی کله مقابله کې خو بیا خو ځان ډېر سمبول کړي، خو ده کې یو بل عجیب امتیازي صفات و، دا زده کړئ. داسې یو صفات و په دې صحابي کې رضی الله تعالی عنه چې بجای دی مترکسې دا خو ثبات دی که نه، بجای دی چې دا یې زغره وګوندي، بجای دی چې دا یې ډال استعمال کړي، دا به چې کله د کفر صفې سره مخامخ شو نو ده به خپل خط د دی په مخ کې وایسته او دا د کفر ته ثابتوله چې د اسلام زمري چې کله تاسو سره جنګېږي نو هیڅ قسم دباو په دی نه وي، خپل خط مبارک مې وایسته. نو کفار به چې کله دا ورودل چې میدان جنگ ته زرار بن ازور اترو شوی دی، د دې اول نه حوصلې ماته شوې، دی به بیا حوصلې وبایللې، یورور صرف د رکې لپاره چې ته خالي خلا ته زده کړه. حضرت سیدنا خالد رضی الله تعالی عنه دا یې ولګلو چې دی خلا ته زده کړه، خو آپ په دې پوه وو مترکسئ، آپ په دې پوه وو چې زراره بن ازور چې کله د کفر صوفي نه وویني دا یې به د جنګ نه بغیر پوته نه شي، خو بیا یې تاکیدا ورته ووایي چې زراره کسئ جنګ ونه کړي. نو ده یوه طرف ته دا امر منل ول د امیر او بل طرف ته یې چا غوندې چې زړه یې غوښته چې دا خپله تېره د کفر په سټې کې سړه کړه. نو ورغلو د کفر صوفې ته خط یې ایستلی دی، لاند ورغلو، حالانکې یې ورته وایي چې صرف خلا کې زده کړه، دا یې کافي لاند ورغلو او ورته ببر شول. د کفر صوفې مخ ته یې بیا د اوس مخر وګرځولو،
نو چې واپسې شروع کړه 100 کسان د کفر هغه علمبردار چې هغې نه غشی ختو کېدو نه یې تیرې ګزار ختو کېدو داسې 100 کسان د صف نفس ووتلو ده به چې ویسې خوند وکړو یوه طرف ته به جذبې پې راکړې بل طرف ته به د امیر بېاطاعتي نه وي شوې نو ده داسې په مدم قدم وروسته چې کله پښې ورته دی پیرا د خپله صوفي نه جدا کړ یو دم چې اوس کله سر کاټ کړو قسم په خدای ته 100 واړه دې کې یو بیا خپل صوفي سره ملاو نه دا یکې په دیګرې دی وسار ویا او د بل سار ویا دی وسار ویا د بل ویا تر څو چې خپل صوفي ته نه تر 100 کې 100 واړه ولته مړ جوړ کړل او پاس شروع حضرت خالدہ په انتظار او رضی الله عنه چې سکر گزاري به وړي چې حضرت ډېر معذرت غواړم تو امر سر بچوشم منم خدا د ظالم زمن په مو په سرغه تر سره د دفاعي جنگ میکړه ته چې کیما خبره کړې و هغه جنگ نه دی کړه نو صرف دفاع کړې د سرینه مې وړو کړې نو دا سره بن ازول خبره ده کوم دا مې مقصود نه وای دی و مقصودی خبره سره کوي هغه محبت موضوع شروع د شام په جنگ کې 3 ورځې لګاتار جنگ وشو وقفه وکړه دا و 3 ورځې رسید پته نه لګېده یو طرف نه شهدا کېږه بل طرف نه مړي کېږه د شام ډېر مشهور جنګونه دي حضرت زراره بن ازور یوه ورځ په 3 ورځې کې آخري ورځ رضی الله عنه داسې په جنګ کې وتراو شو چې د کفر په محاصرات یې راغلو او د ده اوس دومره ستړی شو چې څومره به دا اوس جګولو اوس به یو قدم په بل نه وپوستو موضوع د محبت شروع دوستای کوي نو آخر کفر په دې پوه شو چې دې قایق ته لکه چې اوس ورستړی شو په جنګ کې چې اوس تر ستړی شي نو په اوس به یو طرف ته منډه ور کې د کفر صفینه به وشلوي بل طرف ته به منډه ور کې نو دوی پوه شو چې اوس یې ستړی دی نو ده به کله د غشي ګزار کړو کله به د تیرې ګزار کړو کفر لګیا دی محاصره پر تنګوي وست محبت انداز وکړه حضرت زراره بن ازور رضی الله عنه خپل وس په دا تندې باندې وس تیر کړو متر پسې داسې وس تیر کړو او بیا یې سار ورچټ کړو ته وایي چې بچو وس دی لږه وفا وکړه یو څه وخت وفا وکړه زراره د خپل ژوند څه پروا نه لري خو که چېرې کفر دای ژوندی ونیو د تمام کفار ښځې به جشن مناو چې زراره ژوندی ونیو او د تمام اسلام ټپیونه به د غم سندرې وایي چې زراره بن ازور ژوندی ګرفتار شي بیا ورته یې چې بچو لږه وفا وکړه اخر کې یو ترجمان محبت خبره ده خو اوس ستړی شوی وروسته یې وویل مه ترې اوسئ ورته وایي چې بچو لږه وفا وکړه که وفا دې ونه کړه زه به مدینه پاک ته لوړ شم زادک الله شرفا سردار کورنۍ مخ ته به مې تو ګیلا وکړه تو ګیلا به زه روضې مبارکې ته ورسوم خدای تعالی قسم تاریخ لیکلی دی چې اوس چې د اکا نن وروړو داسې ټوپونه یې وکړه او داسې جنګ یې شروع کړ چې تازه د په دې میدان کې ودرو کړی داسې ټوپونه یې وکړل او چې د کفر محاصره یې بیا ماته کړه د کفر صفونه یې وشکول او بیا حضرت زراره بن ازور میدان وګټلو او اوس د سردار کونین نوم اورېدل سره نوی دی چې کوم میدان کې وتراو محبت د سردار کونین فدار ابي و امي نوم مبارک چې ورومه سترګې ورته پټوه لوس په سینه کې ګډه او تاسو محبت سره د درود تحفه پېښ کوه چې سردار کونین تصویر روضه مبارکه ته